رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله ډېر لوی شان ورکړی دی او لوی شان ادا ده چې د حضور پاک بیبیانې هغې ته امهات المؤمنین وایي. قرآن کې الله فرمایي چې ازواجه امهاتهم. د دې یو ټکي خبره درته کوم. د رسول الله مبارک بیبیانې د امت میندې دي او د امت میندې ولې دي؟ دا نه چې امت د دوی نه پیدا دی، داسې نه ده. مور بنده قدر کوي، احترام کوي، دارنګې به د پیغمبر د بیبیانو قدر کوي، احترام به کوي. د مور خلق عزت کوي، د دې به عزت کوي. د مور په سر خلق د حیا لوپټا چي، دا اسم پاک دامن او حیانا کی دي چې وسط کېږي ښېګړه به کوي. د مور خلق کل نظر باندې نظر کوي، په بد نظر وته نه ګوري، دې ته به په ښه نظر ګوري. دا صحابو ته الله پاک اعلان وکړ، ځکه چې دا بیبیانې د صحابو په زمانه کې وي او د صحابو نه پس د تابعینو دور کې هم موجودې وي. دا مطلب نه دی چې دا د مسلمانانو یقیني مور ده. یقیني مور ته خو قتل جیز دی، دوی ته قتل منع دی. اللہ قرآن شریف کے بل ذے فرمائی یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر اخپلو بیبیانو تا دیوایا، گور دا بیبیانو ذکر راغے، اولونو تاوایا و دا مسلمانانو خزو تاوایا کہ دی پردے کئے. او پرده داسې نه د جلابیبهن یدنین پزان پړونه چي پورقې پسرای. نو مور خود زوی نه بورقه نه پسرای، مور خود زوی په مخ کې پړونه نه پسرای. نو حقیقی مور نه ده. که حقیقی مور وې نو بیا به ورته دا جلباب او د پړونې ذکر نه کېده چې پړونې پسروا د امت په مخ کې. حقیقی مور نه ده. که حقیقی مور وي د دې لونو سره به بیا نکاح ولی جیز وا. د مور لور سره خو څوک نکاح نه کوي، د بیبي خدیجې لونو سره خو صحابه نکاح کړی ده. نو د مسلمانانو میندې دي، داسې میندې نه لکه زمونږ چې خپلې میندې دي. د عزت د وجې نه الله فرمایي ولا تنکحوا من بعده ازواجه ابدان، چې د پیغمبر نه پس به د پیغمبر بیبیانو سره نکاح نه کوي. یو انسان چې وفات شي نو د هغې ښځه خو د عدت نه پس بل چا سره نکاح کولی شي، لیکن د پیغمبر د بیبیانې د عزت په توګه او د احترام او د توقیر په بنیاد دا میندې دي. عزت به کوي، په نکاح کې به هم نه داخله، په دې نکاح ممنوع ده. په دې ټولو بیبیانو کې د ټولو نه لومبۍ بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا په مکه مکرمه کې اوسېده او د ډېر مالدار کورنۍ سره تعلق. د پلار نوم یې خویلد و، د نیکه نوم یې اسد و، خدیجه بنت خویلد ابن اسد. او پلار یې ډېر مالدار انسان و، تاجر و پلار تجارت به کو، ډیر مالدار و تاریخ کې وګورئ. دا چې ماشوم هم لویه شوې ده نو ډیر په نعمتونو کې لویه شوې ده، مالدار کورنۍ کې لویه شوې ده. او پلار به ډیر عزت کو، احترام به کو، د دې ځکه دا لا ماشوم و چې دې کې هوښیارتوب پروت و. هغه وخت کې چې کوم سبق و خلکو به خط زده کو، خط و کتابت به زده کو، هغه ورته زده و، ماشوم او دی زده کړی. پوره خط و کتابت چې زده کوي څوک، دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دا د داسې کورنۍ سره و چې کورنۍ سے شاړ بشاړ خلک نو. په خط و کتابت دا پوهېده، په حساب کتاب پوهېده، په لیکلو باندې دا پوهېده. دا له ماشوم و چې دا څیزونه زده کړي وو.
او د پلار او د مور ته ډیره زیاته ګرانه وو، ډیره په نیازبینتوب د مور او پلار سره د خپل ژوند تیر کړی. او بیا چې کله پلار وفات شو نو د پلار تجارت کې لوی حصہ دې سنبال کړه، غټ تجارت پې کو. د حضور پاک نمخ کې دا واده شوی دا، او چې پچا باندې واده وا ابو حاله به وته وي، داغه نه دو بچی پیدا شوی، یو ته به حاله وي بل ته هند. دا دواړه خدای پاک روس مسلمانان کړي دي. نور بچی مو نور واړه مو خو هغه د جاهلیت په زمانه کې مړه دي، خو بهر کې مالدار دومره و تاسو اندازه ولګوي چې د ټولې مکې د تجارت قافله بچتتلا، نو د ټولې مکې د خلکو چې بس څومره سامان او د هغې په نیمه برابر بره دی، دومره مالداره ښځه او سخي ښځه مو. تاریخ کې راځي چې خپل چې څومره رشته داران و هغې سره به امداد کو، او چې په مکه کې به کوم غریبانان او کونډې او مسکینان به نو دې به هغې سره باقاعده امداد کو، په خپلو بچو به یې لګاو، په غریبانانو به یې لګاو، مال به خلکو له ورکو په تجارت باندې چې زما دا مال یو څه ځکه خاوند یې مړ شوی و. هوښیاره ښځه، خشته ښځه مو او هوښیاره ښځه مو. د حضور پاک مبارک د صداقت او د امانت خو په مکه کې چرچا شوه چې صادق او امین دی. نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته چوي چې مکه کې محمد خو ته پیژنې، خو مشهور انسان ولکو صلی الله علیه وسلم، هوښیارم دی، قابلم دی، او ډېر رښتونیم دی او امانتګرم دی. نو چې د مال نورو خلکو له ورکې دله ورکه چې دی په تجارت دله یوسي، دی به د نذرانې به نه کوي، دی به دله ښه ګټه وکړي. نو حضور پاک سره خبره وکړه او نبی علیہ السلام د خپل تر هغه وخت کې ابو طالب جم دی هغه سره مشوره وکړه، هغه بالکل لاړ شه، ځکه د مکې د خلکو ټوله سیستم په تجارت باندې چلېده. مکه کې خو فصل نه کېده، زرغونتیا پکې نه کېده، نو هغه خلکو ته به خلکو په درون نظر کتل چې چا به مضبوط تاجر او سوداګر به. نو خدیجه سره خبره وشوه چې څومره ګټه وشي نو نیمه ګټه به مال به د خدیجې وي، او چې څومره ګټه وشو نیمه به د حضور پاکي، نیمه به د خدیجې وي. حضرت خدیجه ورسره خپل غلام میسره ورته وي، هغې ورسره ولېږه او شام ته لاړه. هغه قصه تاسو ته ما یو څو جمعې مخکې کړې ده. د شام نه چې کله واپس رالل دې میسره حضرت خدیجې ته ټول الوې وې داسې انسان دی چې دا خو بل شان سړی وخته، وی څنګه سړی وخته، وی یو خدا دی چې ګټه یې د لسمه ډېره وکړه، دومره ګټه یې وله وکړه چې دومره ګټه د دې مال چاته نه وکړه. دویم دا دی چې ما هلته وکت رښتونی انسان دی، چېرته په تجارت کې دروغ نه دی ویلې، پوره رښتیا به یې وی. او بل دا دی چې ستا مال یې ډېر محفوظ امانت سره یوړو، امانت سره یې راوړو، بې ځایه خرچې هم نه دي کړي. او بل دا و چې هلته شام کې او د شام په لاره د پخوانو کتابونو چې کوم مولیانو هغې خو د متعلق بل څه وی چې دا خو هغه هلک دی چې چا نه به الله د آخرې زمانې پیغمبر جوړوي. دکې خو څه ډېرې نښې پیدا شوې، یو راهب ده وی، بل ده وی، بل ده وی. د حضور پاک متعلق چې څومره پیشنګویۍ په شام کې عیسایان ډېر زیات وو، هغې چې څه ولیدل هغه ټول د میسره د حضرت خدیجې ته بیان کړل. او اګراشه کنه یو ناشنا راته خیمه اورګه چې دې په لاره راځي او ستا د دروازې مخې ته نو زه به تا ته وښیمه. نو حضور پاک یو ځل راته دا میسره خدیجې ته وی راشه نه کې بره وخیجه بالخانې ته وخته وی ګوره ورته هغه دی را روان دی، وی په ټوله دنیا انور دی او د هغه د پاسه وریځ د سورې پې کړی دی. ګوره دا یو نښه یې ورته چې څه د رسول الله مبارک نښې وي ټولې ورته وښولې. او په لاره چې بنده چا سره دی یو بل ته خبرې هم کوي، یو بل ته خپل حالات هم بیانوي. کم کاڼې بوټي باندې چې به رسول الله مبارک په لاره تېرېده هغه کاڼې بوټي به ټیټېدل.
بس د حضرت خدیجه په زړه کې الله پاک د حضور پاک سره محبت او مینه پیدا کړه چې ما تام د خاوند ضرورت ته دیم الګ ته دی به مواده کوي دغه وخت کې د حضور پاک عمر تقریبا 25 کال نو د تم د واده ضرورت ته خامخا بکای ما تم د یو مرګري ضرورت ته د خاوند د جت منشت دی وخت خدیجه رسول وختو کال وا خو یره دا چې دما د مال دی دا سنبالول غواړي دا تجارت ته دا کول غواړي دا سه امانتګر انسان بل چاته ملایوي دا خوري ربین الک دیو کدا اخر زمانه د پیغمبره نه خپکی وي دا خدما د پاره بغټه خوش قسمتي کې د سره د نکاح دا اقته دا غلام په خبرو د حضرت خدیجه په زړه کې د حضور پاک مینا پیدا شوړه کې زه پیدا شو او دې پس فاحشو چې د سره اوس نکاح کم داغي او بل وینځوا داغي نوم نفیساو داغي نفیسا په ذریعہ باندې ځکه سلو ته خلق په خپل خبره نشي کولی ویندو ته خلق کوي حضور پاک ته د نکاح پیغام لري چې کته خدیجه سره واده کې او نکاح کې نو غستا واده ته تیار ده رسول الله مبارک قصې وګړي د مختصر ده ته حضور پاک د خپل تر ابو طالب سره مشوره وکړه خدیجه خو مشوره خدا وا معلومه خدا وا پاک دامن بیبي وا ما شومواله ډېر پاک تیر شوی صفا سوترا د رسول الله مبارک کې څومره بیبيان دي یولس بیبیانه وی د حضور پاک چې کمه اصیل وی حورې چې وتوی د وینځو نه بغیر دو د پیغمبر مبارک په جون کې وفات شوی وی نه وسره موجود وی او سی وینځي وی شرطا تاسو په دې خبره پوهیږئ د بیرته اشاره سره وی دا بیبیانه د پیغمبر مبارک نه مخ کې هم دا بیبیانه د رسول الله مبارک نه مخ کې د ماشوموالی نه واخلا تر مرګ پورې د هر قسم غلطونه او د هر قسم بدګمانون او د غلطونه پاکه پاتې شوی حتی کې بعض وخت کې سړیم په خوب کې غلط غوندې خوب ویني پکې غټه بیا ودسی پراش احتلام چې وته بعض خدم داسې خوبونه نه ولی شیطان دی بعض خدای ټوله خدای نه سړی زیات اینی او خدای کم اینی خو بعض خدم د شپې شیطان راشي او دوکې کې پاغه خدای نه ګناګاریږي دا خدای الله تر طرف نه الله سړی مکلفي کې بیدار په خوب کې خو سړی خپل اختیار نه نو بعض وخت کې خدام په خوب کې به ودس شي لیکن چې څومره بیبیانې د حضور پاک اغا الله د نبی علیہ السلام نه مخ کې کوي د بل چا په نکاح کې مې نو الله د شیطان د اثر ناغي محفوظ ساتي دا خدای ته پته و چې دا بده د رسول الله مبارک نکاح لګو چر د تاریخ کې په جاهلیت کې کافر هم نه ثابته کړي چې د په تاریخ کې په جاهلیت کې د پیغمبر دشمنان هم نه ثابته کړي چې دی بیبي ماضی او د دې تیر حالت خراب خپل حالت پاک حالت درون حالت د عزت جون څوک نشي ثابتولې چې د یوې بیبي بل چا سره تعلقات او یارانه وا عیاذن بالله بل چا سره خوخي پاتې شوی دا بل چا سره غلط حرکات تیر شوی دي بل چاته غلط نظر کړی دي دا په تاریخ کې دشمن هم نشي ثابتول عائشہ بیبي باندې یو خبر راغلی و قران دا غي صفایو هغه چې چا کړی و هغه مې انکار وکوي او ما دنه او ما دنه او ما دنه خیر قصه برته چې د بل جو موقع ان شاء الله نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ما شوموالی نه پاک دامنه او خيارا پویدون کې په خطو کتابت پویدون کې او عربو کې خو پاکه خزه کمې وي پاکه وا چې ابو طالب ته پته ولګي دا ور بالکل تا غوندې لکلم دغه څه خزه پاکه حضور پاکم پاک دامنم تم پاک الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات قرآن وایي پاک انسان له پاکه خزه پکاره پاکه خزه له پاکه لک پکاره الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات غندا خزه په غندا ولا کانو پسې ګرځي غندا لکان په غندا خزو پسې ګرځي د پاکو پاک خوخي
بچے تم پاک دامنے دمار واری جنیم خدیجم پاک دامنه دا دما خوخه د جستا نکاح وسره تل تل پکیو شو دا هغه زمانه کې دا عربو کم رواجو دار چا خپل رواجی دا د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرانه مخ کې خبره د عمر الا 25 سال دی 15 سال د پیغمبرانه مخ کې خبره تل تل پکیو شو د نکاح وخت مقرر شو نکاح ابو طالب پڑھاو دا د ابراهیم علیه السلام آثار پاتیو ډېر خبره بدوی د ابراهیم علیه السلام په دین او په مذهب کوله نکاح شوا او په نکاح کې ولا دو قول لري ابن سعد یو لوی مورخ د تاریخ دان هغه 1500 درهم مقرر مہر 500 درهم ابن سعد وی او ابن شهاب په خپل تاریخ کې سیرت کې لیکلي سیرت ابن هشام کې چې شلو خانه ولا په مہر کې وایي لوی خود سره چې بنده نکاح کوي نو مہر مضبوط ورکړي او د غټو خزو او د پاکو خزو نخم دا چې خمهر به ورکړي اپ بیکار مہر نه راځي کېږي چې بیکار لټاله متړې نو دی لکه د 100 روپے په مہر کې ورواچول پروا نشته شلو خان ډېر شیو ډېر وې شیو لکه دې زمانہ کې شل موټرې چاله ولګي اوس مو قیمتي شی دی یا 1500 درهم دام سره کوټه شی نه دی لوی شی دی نکاح تړل د نکاح نه پس بیا رخصتي وشوه او د دواړو یو بل سره خشته ښکلې ژوند تېرېده او بیا چې واده وشو د واده نه پس حضرت خدیجه وایي ما ته پرورو پته لګېدله ما ته د نښو نه پته لګېدله چې دنه به خدای پاک د آخر زمانې پیغمبر جوړ نجومیانو دا خبره خورې کړې وې کاهنانو خورې کړې وې او چې کم د پخوانو کتابونو پوی خلق هغې دا خبره خورې کړې وې او وې به چې دا لک دې کې دا صفتونه شته نو حضرت خدیجه خاصم پخو ولې په ټول قومونو کې د رسول الله مبارک د قوم نه بهترین قوم نه دی د قومیت په بنیاد رسول الله مبارک فرمای الله دا قومونه چاڼې کړل زما خاندان پکې راوسته بنو هاشم او په بنو هاشم کې بیا چاڼو کو نو دې پکې راوسته وی دا آدم علیه السلام نه ونی سما پورې په بهترین نسب او بهترین خاندان کې خدای دې پیدا کړ موسم لوی خاندان عزتمن خاندان د بیت الله د زمزم د اوبو خدمت د دې پغا د حاجیانو خدمت د دې د خاندان په غاړو د ډېر لوی قرباني ده د ډېر لوی عزت ته حضور پاک د نبوت نه مخکې به خوبونه لیدل شپږ میاشتې به خوبونه لیدل او حدیث کې راځي د بخاری مسلم چې کم خوب به ولید هغه به داسې ښکاره واضح لکه د سبا پشان سبا پشان پس کې یو پدې کې چې سبا راوخیږي د بندلو خوشاله شي چې د شکر د شپه تېره شوه پیغمبر به خوشاله شو پدې یا په تعبیر کې چې سبا راوخیږي هر سره تخکاری نو پیغمبر مبارک ته به دا خوب تعبیر ښه معلومو د سبا روحانتیا سره سړی نظر ولګي دنیا و تخکاره شي دغه رنګ د خوب د برکت نه الله پاک رسول الله مبارک ته ډېر زیات حالات را مخکې کړل راښکاره به کړل دا خوبونو خلق کور کې حبیبی ته وای کنه دا پوی ورورو او پیغمبر علیہ السلام حدیث بخاری کې راځي ثم حبب الیه الخلا ځان لواله خو په دغه ورځو کې اله نبوت نو ملو نو د خو چې د خلکو د ظالم غار هرات او چت غار کې 1 کیلومتر تقریبا سکم بیش مزل د ډیر اوچت دی او بر یو غار دی او پاغه غار کې رسول الله مبارک ناستو او یو هفته په کې کله دی راو یو ځان سره به سوړل بتکی کې به ځان سره او به وړي په خوا به او ته بتک اوس دا زخم خلک بتک نه پیژني بتک په خوا به وو دی نه پیژني د دې کوزې پشان یو شی وو د کوزې پشان دی او بره به اوږده غړانګه وه لاندې به کوزې پشان دی او چې چپلې غوندې به بره به اوچته غړانګه وه یو طرف ته پکې لاس کې او بل طرف ته پکې لاس کې بتکې به وته خلک یو په سفر تل دا کولرې مولرې دا قصې پیسې خو نه وې نو هغې کې به پړی چولې نو هغه به اکثر اوږې ته اچولې ځان سره به ګرځاو زموږ د مشرانو ورته بتک وي چا به ورته بتکې وې هماغه طالبان وایي تعین البتک للبازګل
خلکو ټول سامان یوړی او بتکې پاتې شو هلکه وایي دا بس وکړي او سړی د هغه بازګل نه و طالب پکې اواز کوي تعین البتک للبازګل وایي بتک بازګل ته پاتې شو بازګل به یې دا بتکی کې به رسول الله مبارک ځان سره وګورئ ستوان زیات تر رواج د ستوانو ستوان به وټکول یا وربشي یا غنم یا هغه زمانه کې جوار وغیرہ دا به وټکول نو دا زر نه خرابېږي دا څه کېږي نه پخوا چې زموږ د اجیان به حج تلل نو ځان سره به ستوان او غنزاخي به وړل اوس هم چې په سفر خلک ځینې غنزاخي ځان سره یوسي یا ستوان ځان سره غنزاخي لا بیا هم څه موده پس خراب شي لیکن ستوان نه خرابېږي ستوان هم زموږ دا خلک نه پېژني مونږ د نینو نه ځان لدی بوډاګانو خو به ټول دا ستوان ځان لکول نینې به ضرورت کړې په بټ کې د هغې نه به ستوان جوړ کړي غریبانانو مشرانو غاښونه خو به نو که نه نو به داسې ستوان نو هغې کې به سوچا غوړي پراته په سوچا غوړو کې به وله مګل او دا ستوان به د مشرانو خوړل سفر لاله داسې ده که نه او ستوان لاړ ختم شو حضور پاک په ډېرو سفرونو کې دا لکه دا ستوان بری سنت دي خوړل په دې عمل وکړئ اگر چې د رسول الله مبارک د زماني عادي سنت دي چې شرعي سنت نه دي لیکن بیا پیغمبر مبارک خوړلې دي نو خورم ستوان څه شی بهر کې ځان سره به ستوان یوړل ستو وتوي پرود کې او دا وب به یوړل نو افتخو بنه پای او نه ستوان نو بیا ورپسې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا سامان وړ 3 کیلومتره خوشا خو د غار حرا د ویخه پورې مدل 3 کیلومتره او سه بیا چې غر ته خېجه کنه هغه چړې بیل ده د غر د ویخه پورې او بیا چې برخ پچ خېجه اسانه خبره نه تما والده او خدای پاک دیو بس الله دې په قبر انو نازل کی ما وته د غار حرا ته بچي ما بام بوزي مې نشته وینا ما بدن سره بوزي نا غوي خبره د ماما محمد هغه گاڑی کې بوت چې هغه وی خبر ما هغه ته دلته ودرېږه میدان نشي دی او مې د خیر دلار باندې دی نو چې د غر هغه ویخ کې غنیمه ته لګو حالانکه وجود هغه وخت کې خو لګا ورناقد نقه چې ماته بچي هغه کم ځای دی مې دا خو لا تا په سیر کې پونم نه درې شي مې دا غر ویخ ته بزو نو بر بخیجو یاره وی بچی راځه تم مزوي ستړي بشوي دا خو مزل مې بازار باندې پېښو هغه ته مې بوزا دا بوزا مبزو زو ما سراف احمد ایسه په خدای پاک دی وبخي زما خور ولا هغه خور ولا الله دې هغه په قار باندې نازل کړي مونږ بر لاړو خو په ډېر تکلیف لاړو بل تکلیف حالانکه هغه وخت د ما صحت ډېر د 1961 خبر 91 خبر 91 بارو ختم یقین تاسو کې پدې تلو کې او پراتلو کې او د غر پسر کې د ما د خلینه به د حضرت خدیجه د پاره به اختیار دعاګانې وته د ما د واغه د غیله صدا هغه د پاره خو پیغمبر مبارک په خپل د جنت خوشخبری ورکړي ماړنه په والله خو خدیجه تاسو څومره تکلیف تیر کړي دومره تکلیف د خاون سره بسوک تیر کې لکه دا تا چې کم تیر کړي په دې غر خطل او حضور پاک له برسول او رسول الله مبارک له ستوان رسول په دې غر دونه مزل کول آسان کار دی ځوانان هم نشي خطل اوس پکې لا خلکو سنا ته پوړې جوړ کړې او لګي آسان کړي دي اوس سنا سر کش پشي پکې کړي دي نو سنا ته پوړې دي پکې هغه زمانہ کې دا پوړې مړ زچتلم پوړې مړ پکې نه پڑے لوی تکلیف هغه ته باره کې پوړې کم دی دا ستوان به حضور پاک پس خېجول او دا سيزونه به نبی عليه السلام وړل چې بیا به وخت نه تورز دوتی ریفي بیا به ور پس خدیجه د خزه ذات او په غرب خطا او سامان به وړو او بکی دا څه خدمت تن سبا خزه د خاون خذل پکار دی چې د خپل خاون قدر او عزت وکړي دا موږ له مثال پروت دی دا حضرت خدیجه له چې الله لوی مرتبه ورکړي دا په دې ورکړي دا بی مریم د چا خدمت وکړه د عیسی علیه السلام حضرت آسیه د چا خدمت وکړه د موسی علیه السلام حضرت حوا د چا خدمت وکړه د آدم علیه السلام او حضرت خدیجه د چا خدمت وکړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خدای کدا سره خدمت وکړي نن سبا خزه نکید خاون خدمت
ها خدمتونه کم دي او چې څومره خاریې ته نږدې کېږي د هوټل ډوډۍ به خورې ډوډۍ موډۍ دله نه پخوي د هوټل به خورې ډبل ډوډۍ به خورې ډوډۍ کوم دی دې زمانې ښځو له ډوډۍ چل ور دي خبره چې سپیا کې به رالي سپیا کې په تنور کې به یې دله غونډه پورې کوي ډوډۍ نه غزولی شي او نه وړاقه کېدلی شي او نه د وړو په چل پېږي اوس خو لا دا مشینونه راووتل آټا ګوندنے کا مشین د وړو هغه ګلو مشینونه پکې راووتل وړو به هم په مشین هغېږي ای صاحب وړو په مشین پخېل اوس پکې دا هم راوتېري چې وي ډوډۍ هم په دغه پخېږي په مشین پخېږي سمه دی دا ډوډۍ په مشین پخېږي وړه په مشین پخېږي ګیس ولګېد صاحب دړې به وي او ډزار به ختېده هر چا کره به په کور کې ترخس پرته وه او دړې به وي په هغې باندې به دا دړې زمونږ ترور و خدای پاک دې وبخښي الله دې په قبر انوار نازل کړي په خدای یقین وکړه دا زمونږ والدې صاحبې دا دړې او دا غوجل به او دا ټانټې به وي خو د غوجل هغه دغه به یې راغېشته خشاک او اور به بله اوس خو صاحبه وایي نه ماچس نشم بلولی هغه انګیټۍ راوړه چې هغه ټک ورکې او بلیږي او ټک ورکې او مړه کېږي ما که خیر ګورو که داسې مشین راووته چې دا نوړی دله دې کوکۍ له را رسوي نو سم خوند به وکړي چې داسې راووته چې په خوله کې دننه یې دله راوړي او بل مشین هم د خدای نه غواړو چې دا پېشخوندم نه وی نیازبینه پېشخوندم نه وی چې هغې وله معده کوي او په دې تولو کې ورزور وکړو چې بس خوره زاړې د خاوند خدمت کوي ټیلیفون ورپسې وکړي چې راځې ځان سره تیار یې ډوډۍ راوړه ټیلیفون ورپسې وکړي ګورې ستا میلمه مې دی چې راځې هلته نه وله تیار نه خو وروجې هم تیارې میلاوېږي هر څه میلاوېږي تیار وله بریشي جانه خدای قرآن ته وګوره ښځه ونه کړي پام کوه بیا همدغه خبره ته وایي چې راځې ځان سره ډوډۍ راوړه چې راځې ځان سره روجې راوړه که دا دې ورته وایي چې ما یو میلمه را روان دي یا دوه میلمانه دي ابه پکې ځان هم میلمنه کړي وایي سړیا ماشومان هم ټول اوږي دي یو پنځو شپږو کسو راوړه خدمت ښځو په خدای قسم جنت ته به ځي دغه ښځې د دې ځای نه به یې غټه تخته په سر کړه او کندې له بدلې او د کندې په غاړه کې به یې تختې ښودې او صوباړې به ورسره او خوټکواڼې به یې په خدای قسم باندې کړی خوټکواڼې پېژنئ تاسو پېژنئ ټیم به یې وړی او دا زمونږ کنده به ټوله ډکه وه د جمعې په ورځ ټیمانو ته به اور بل کړی و ټیمانو ته دا غټ غټ ټیمان او هغې کې به جامې پرتې وې صابون مې پکې ټوکړې کړی وه به خوټ کېدې خوټکواڼې به یې ورته وې او د دې کندې په غاړه به زنانه وي سړي به نه راتلل وایي نن ښځې جامې انځي او صوباړې به ورسره په هغې به یې ډبولې ډبولې او خیلتي به یې کړې قسم په خدای مې لیدلي ښځې به هغه تخته په سر وه چې راتله به د پاسه به پې جامې پرتې وې شرطي شوې او بل به هغه ټیم کې په بالټي کې جامې پرتې وې کور ته به راتله سړو ښځو ته کتل چې سړو ښځو ته نه دي کتلی ښځو سړو ته کتل حیا وه پکې غټ غټ واړه به و بې پرتوګه ګرځېدل پرتوګونه نو کمیسونه به و غټ غټ واړه به صاحب د شپږو اوو کالو ماشوم به یې سنته و او چې سنت کړی وي او لمن به یې په دواړه لاسونو نیولی وي او یو د لمن په لیس کې په یو لاس او بل په بل ارت بېرت په روانو په دې لارو کوڅو کې لکه حاجي صاحب دا خبرې ټیک کوم که نه تا ته وایم تور لالا دې خدای وبخي دا ډېر خوشته وه هغه په دې ماشومانو لمن اړولی دا حقیقت درته وایم واړو به ورته کنځل کول تور نریسو تور لالا په ماشومانو به یې لمن اړوله او بیا به یې پرتوګونه نه وو که نه لمن به یې راواخېسته به یې سټ کې وتړله او وړو ستا مور او ستا هغه به ورته خندل جنګ جګړې نه وې مینه وه محبت و هېڅ هم نو چې دا زما په زوی لنګ ولې واړه ځکه نو څه واړه ورته تا زما ته د ښځې کنځل ولې وکړل هېڅ په خدای قسم کې ښځو خدمتونه کړي دي ښځو کار کړی دی ښځو دړې کړي دي ښځو تنورونه اچولي دي ښځو صوبالې ډبولې دي
چې غوبل به دې دې ښځو ویشلې پخولې او دا به وړې او چې لو به و دا به دې ښځو به دا څیزونه به کول جنت ته به دې دغه ښځه ټولې غوجلې او دا هر څه څاروي به خلکو ساتل دا دې ښځو کړي دي سړي به راله صاحب وږي بیا وټاکول اوس ماشین راوله بس وږي ور واچوه اخوا ته توقي و دې خوا دا بس ټول ورځ به سړي راولل غټې کوته کې بار چا کاره پرتې وږي به ټاکول چې و بیا ټاکول سړي به لاړل بیا ورته دقه ښځې ناستې وې او جوار او دانې به پاکول او چجونه به اوس راشه دې زمانې ښځو ته اوس اوس له نری جامې راوړه چې ښه نری جامې وي او په یو جوړه مې کارم نه کېږي صاحبه چې ته هغه د ترور له لور د ماما د نوسۍ د کړوسۍ لور چې ته لرې به وادي ما له به شپږ جوړې راوړي اووه جوړې به راوړي ښځې په شپږ اووه څه کې نه که نه دا یو پکې د واده دروازې ده دا یو د ولیمې ده دا یو پکې د نکریزو د شپې ده دا یو د میلمنو ده دا یو پکې د خپې ارتې ده دا یو پکې د خپې تنګې ده ملک وی چې خراړو روان که څنګه ده لکه کارخان روان که وی بدنام کارخان دی هغه لوبه ده دا خبرې دې پورې کوم چې زنانو ته ووایه چې خدای ته وګوره په کور کې د حیا ژوند تېر کړې د خاوندانو خدمت وکړې او قدر وکړې عزت وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اور دا حدیث کما دا ادر کول او دا الله نه ما سوا بل چاته سرخ کته کول او سجده جایز وا لامرت النساء ان يسجدن لبعولتهن ما بخذوا ته حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي نن سبا خزه سړی وته سجده لګي دا خزو سجده خو من دي سجده خو غیر الله ته من ده ما به حکم کړو چې سجده وته لنه تا چې کور تراشي نو لاول وی پلان کې د خوراسي چې پخپو د لپریو چې سلام په در باندې واچوم دام پروند عمرې نه راغلي تاسو ته کا لومبي سلوټه خزه تا کړې دای محمد دا عمرې نه راغلي زه خو پاکي خبره کوم درته دا محمد راغلي دا لومبه چر او التم دای ماته وختي لګي په لاس په ګوان دي په خدای یقین وکړه اسم یادو بغیر د خزه بیت الله نه تاویدم او خلق لبیک او ما به د پلان کې مور د پلان کې مور لبیک د پلان کې مور لبیک د پلان کې مور لبیک د پلان کې هاته مې دغال لبیک اللهم لبیک مو وای خدایا تا ته حاضر امین وی لبیک د پلان کې مور لبیک د پلان کې آی یادو ساته سپېړه د یو لاس نه نخي د دوه چو جنگي سپېړه سړی به د رسول الله مبارک پچان جون تیر کوي خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی وی تاسو ټوله کې بهترین زم زه د خپل خزه سره او د بچو سره خپل جون تیرو بهترین او چې څوک د خزه سره خجون تیری دا بهتر دی او خزه د خدیجه رضی الله تعالی عنها مثال ده حالته چې او ختم ما وي خدایا نو خدیجه رتا ول خدای وعده کړی د جنت د پکې سن شویل خو زم پکې الله ځان شاملوم پروردگارا په جنت کې چې د لول نه لول مقام حضرت خدیجه له او دمو په خزو کې مدقه صفت پیدا کا چې کوم په حضرت خدیجه کې دا وته نه چې سړی بس ته کنه کور عبادت کا وکنه دا دومره لري سک او زه خو تاسو نشم راوړی او دا او نیاز بیل لوی شوی په مالدار کور کې لوی شوی دا مالدار خزه دا نوکرانی ویندې غلامانی لیکن دا خدمت په خپل دا نه چې غلامي نشته دغه وخت کې غلام دی زید ابن حارثه لیکن دا کا خدمت د غلام په لاسم نه کوي دا زما خاوند دا خدمت ول په خپل دې ته خزه وای ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په مال جبرئیل راغ او مال زیر راک او ما ته وای چې حضرت خدیجه له زیر ورکا چې الله پاک په جنت کې دی له یو محل تیار کړی دی چې هغه محل د یوې ملغلر نه جوړ دی پیوند او ټانکه پکې نشتا نه به پکې غمي نه به پکې تکلیفي نه به پکې ستړیوالي اصلي دا دومره خدمت دا ورته نه و چې سړی داسې کې او مرز او بس کور عبادت کوو خدای هر دېشته او دلته کوو بیت الله سره کوو هغه وخت کې خو د پیغمبر علیه السلام مخالفین څوک نو دا ورته نه وایي
بلکې خدمت یې کوي پرېږده چې دې خپل خدمت وکړي هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند یې تهجد کوي او دی ودا وله اوبه ګرمې کوي هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند ته جانماز واچوي هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند عبادت کوي او دا په عبادت کې لاس ورکوي هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند د قرآن حافظ او دا ورته وایي تلاوت واوره چې زم د ده ورته غوږ کېده هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند عالم دی دې ته وایي دا کتاب راوله او دا کتاب راوله او دا کتاب راوله زما والدې صاحبې ما ته وې او دا مې بابا جیم وی الله دې په قبر د ټولو انوار نازل کړي وی ما ته به دا کتاب راولی نو ما له خو هغې خو علم نه کړی هغه زمانه کې علم کم دی وی ما د کتاب ختم نه پوهېدم نو ما پې نښې پلان کې کتاب راولی نو ما ته به د هغه کتاب د هغه نښې نه پته وه چې دا پلان کې کتاب ما به راولی شي بهر کې زمانو دغه خدیجه رضی الله تعالی عنها او چې کله حضور پاک له خدای پاک پیغمبري ورکړه 40 کاله بس عمر 40 سال د حضور پاک 25 اوس دې وخت کې د حضور پاک عمر 40 ته او د دې عمر کم ځای ته ورسېده 55 سال ته ورسېده نو چې رسول الله مبارک کله راغی نو لرزېده او فورا حضرت خدیجه ته وی په ما صادر واچوي الا په ما زملونی ما صادر کې پټ کې ګوره پیغمبر سونه عزت کوي زملینی نه وای یو کستا خبره کوي نو زملینی جمع تا یعنی تاسو را باندې صادر وای یو خزه دا د جمع لفظ استعمال لکه خزه ته ته دا کار وکا او چې یو خزه و تاسو دا کار وکې او د جمع صيغه او بیا د مذکر د جمع طالبان په کوي لیکل وی عظمت او عزت ته په ما صادر دا یا رسول الله زری په صادر واچو دا وته نو چې څه چل دی او څه مسله ده نه دی وخت کې خاون راشي وی نه جوړ صادر راوچو غږ مکو بس صادر کور واچو چې صادر یې په واچو او یرا غبرهټ لري شو نو بیا ته تاسو کو څه چل دی نو خیال ده نو رسول الله مبارک وته ټول اولوي چې دغه په غار حرا کې فرشتہ راغله هغه فرشتي مالا زورونه درې ځله راغله زمه شق صدر دې په وزن په طول د خلق سره او تللم او زب درون شوما او بیا غي فرشتي بلې توي چې پرېګې دوا غيبي خلق بدتل یو چابړي کې وزو بل چابړي کې زب په درنې دم هغه بل فرشتہ نور توي مې تلک دا ټوله دنیا په یو چابړي کې واچي او د اصلي په بل کې واچي دی په وزندار او درون وي او زما سینه وشوله غیر علی صفات وی وینځه او بیا راته د آیتونو چې اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خدیجه زه خو یریدم پزان او یریدم ما وی چې خدایا دا درې ځله زور راکه ما سیرانه وستا ځان له خلقو ورا خدیجه سونو خیره اوس قبل خذا یو سړی به ګور دغه ته بیا لار نشي ښا مخزر دا وای یو سړی ګوري پام کوه او ګوري پام کوه څوک در علم مړ کیو څوک دی خوګ نه کیو دغه ته بیا لار نشي ګوري پام کوه خبر دی و یاري د دې زمانه خزا حضرت خدیجه و تصوی کلا هیڅ فکرونه کې مخ کې یریګو مرستو یریګا اس فکر کیوں نہ کی ولی ته چې کم کارونه کې دا کارونه چې څوک کوي دا انسانان هم قدر کوي او خدای پاک هم قدر لحاظ کوي ته خو د خلکو نه بوجونه اوچته ته خو د یتیمانو خدمت کې ته خو د کلو خدمت کې ته خو خلکو سره صله رحمی کې ته خو د قرضداري خیال ساتي خلاصه دا چې پتا کې کم انسانیت دې انسانیت پچا کې نشتا د انسانیت هر پہلو در کے پروت دی یو کامل شخصیت ہے یو کامل انسان دی انسان ہے پلا رسوک روانی ته زر پیټه والے پخپلو گئے که سړی دړمن دی لاړ شي هغه سره هغه درد شیر کې او سره خپل میان کې شریک کې هغه درد کم کې معنوي او ذاتی ټول بوجون د خلکو نو چته او سره رحم کې ټول قوم د رشتہ دار دی خپل دی غیدنه خوشاله دی او چې چا باندې مصیبت راغلی تا وسره کومک کړی دی ګوره ډاډې ورکړه رسول الله مبارک فکر مکو
والله لا يخزيك الله ابدا. او زما د قسم د الله په ذاتي چې خدای به دې چته شرمنده او رسوا نه کړي. داسې ډاډ یې ورکړ. ښځه دې ته وایي چې خاوند له ډاډ ورکړي. ښځه دې ته نه وایي چې خاوند ویاروي. ښځه دې ته نه وایي چې خاوند له نور پریشانی زیاته کړي. ښځه دې ته وایي چې خاوند له ډاډ ورکړي، د خاوند لړه مضبوط کړي، خاوند سره ودرېږي. او بیا ورته داسې کار کوه خو پوه وه چې دا څه پیریان نه دي او نه سره پیریانو اثر دی. بله مسله ده. ورقه ابن نوفل د تره زوی وی رضا غله دی بوځه. د پخوانو کتابونو ملا دی، د دې علاج هغه سره دی چې هغه له بوته حضور پاک ورته ټول خپل الوي. نو هغه ورته وی دا هغه فرشته و چې په موسی علیه السلام نازل. مبارک مبارک مبارک. ارمان یو وخت براشي چې تا به خپل قوم د خپل وطن نه مجبوري وباسي. ارمان چې زیم چې زری مدد وکړم ما به قوم وباسي. ولې حضور پاک خو د مضبوط قوم سره تعلق و، ما به وباسي. او ته چې کومې خبرې کې دا خبرې څوک نه هغه سره خلک دشمنی کوي او دشمنی کې بیا خلک د وطن نه مزوزي وباسي. 3 کاله وحی نه راتله صاحب. 3 کاله پس بیا وحی راله. هماغه فرشته وه یا ایها المدثر نازل. خلاصه ده چې په ټولو کې لومبي ایمان په رسول الله مبارک په ښځو کې حضرت خدیجې راوړ. لومبي ایمان په کشرانو نابالغ والکانو کې حضرت علی، په غلامانو کې حضرت زید بن حارثه او په مشرانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله دې ته ښځه وایي. او چې کله حضور پاک دا شیب ابي طالب کې 3 کاله تیر کړل کافرانو بایکاټ کړو. دا خدیجه وسره سخت حاله او نو پانه بیا غریب نه جوړه شو. بیا ولې دا نو پانه بیا خپل کابل او در بیا به خوړل دا بیمار او بیا د هجرت د نبوت په 10 کال ابو طالب وفات شو. د پیغمبر ډیر لوی ډاډو او د ابو طالب نه یو څو ورځې پس حضرت خدیجه وفات شو. یو څو ورځې پس د 55 کالو په عمر کې هم وفات شو. نو رسول الله مبارک دغه کال عام الحزن وي، د غم کال. ولې په دغه کال د طائف سفر هم پیښ شوی. په دغه کال ابو طالب هم لاړ او په دغه کال د بیبي هم لاړه. او پیغمبر علیه السلام په خپل قبر ته کوزه کړه، په خپل قبر ته کوزه کړه او په لحد کې کېښوده. او د مدینه منورې چې کم قبرستان د جنت المعلا پاغه کې اوسم قبر دفن قبر دی. حضرت خدیجه عائشه صدیقه فرمای وی رسول الله وی مدینه ته حضور پاک کې لاړ. وی رسول الله مبارک بکله یو ګټ چیلې لال کو کومه خدیجه چې د خدیجه دوستانه وی غیله به غوخه لګل. او یو ځل یو خضر روانه وا د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور وا. وی چې رسول الله مبارک قتل داغه چال د خدیجه پښاو. وی دا څوره پیدا وی د په پېښما اوه وی ما خوې که خدیجه را د خو پلان کې او خط. او چې کله به د خدیجه ذکر راغی رسول الله مبارک ور پیدا. او چې کله د خدیجه لور و د حضور پاک زینب ابو العاص واده په بدر کې ابو العاص گرفتار شو کافر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو العاص ته وی فدیه ټول قیدیانو نه فدیه واغشته. ابو العاص زومه خپل زومه د دې وخت د حضور پاک لور په مکه کې ده. د ابو العاص په نکاح کې واغه زمانه کې د مسلمان نکاح کافر سره جایز. نو چې فدیه راته کنه یو فدیه صاحب دا د فلان کې فدیه ده، دا د فلان کې جرمانه ده، د فلان کې د فلان کې. د ابو العاص چې کله را ورسېد صاحب دا د ابو العاص ته د زوم فدیه ده. نو چې پیغمبر علیه السلام متو قتل نو په جړا شو. صحابو دا خیالو کې دا ځکه جوړ جاړي چې د زوم فدیه ده په خپه شو په زوم. او د لورې راولېږله که نه لا لورې په مکه کې د زینب زر صحابه وی صاحب خپه کېږه ما که دا فدیه د ابوالعاص ستا لور راولېږله نو که دا واپس کې مونږ نه لمونځ طرف نه اجازت دی. وی نه فدیه خو باید انصاف نه بکاره ده.
خو ماله جړه په یو بل څیز راغله وی زما لور ماله یو درشن راکړه یو اشاره راغله هغې کې یو امیل د پاسه پروت دا هغه امیل و چې کله زینب ودېده نو حضرت خدیجې د خپلې غاړې نه وویست او زینب ته یې په غاړه کېښود چې زما بیبي خدیجه کله دا زینب رخصتوله ودېده دا د خدیجې امیل و د هغې د غاړې نه وویست او خپلې لور زینب ته یې غاړه کې واچو نو ما ته زینب یو اشاره راکړه چې بابا ما نه هم فدیه غواړئ چې کم امیل لاله خپلې مور خدیجې راکړې وه هغه امیل هم پکې وانه ما ته هغه منظر یاد شو خدیجې چې غاړې نه وباسي لور ته که ستاسو خوښي نه یو امیل به واپس کړو باقي فدیه باندې انصاف مقدار دومره مینه او د ټولو نه لوی منقبت سدي زمانو لوی منقبت عائشہ بی بی فرمایي وی کله به ورته ما وي چې آی د الله رسوله په دنیا کې بله ښځه نه وم دا یوه ښځه وه دا بوډۍ چې هر وخت یې ته ذکر کې بله نه وه وی ما ته به انها کانت وکانت عائشہ هم دقه یوه ښځه وه په دنیا کې هم دقه یوه ښځه وه عائشې پته راته شته پته شته ته خبرې چې یو ځل حضرت جبریل راغی ما ته وایي چې هغه د خدیجه را روانه ده هغه د خدیجه را روانه ده او زه الله راولېږلم اقرأ ها من ربها السلام د الله د طرف نه خدیجې ته سلام ووایه د الله سلام اوهو دا ډېره لویه مینه ده دا ډېر محبت دی دا ډېر لوی اعزاز دی دا ډېره لویه خوشحالي ده دا دومره لوی منقبت ولې الله پاک ورکړي دا صرف او صرف په دې وجه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی خدمت یې کړی ډېر لوی عزت د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټولو ښځو کې بهتره ښځه حضرت خدیجه بنت خویلد په ټولو زنانو کې د دې نه بهتره ښځه بله نشته او دا به جنت کې ما سره دا مشره بیبي و د حضور پاک او دونه ورسره مینه و چې د دې په جون حضور پاک بلې بیبي نه وکړه خپله ځوانۍ ټوله زندګي دا دی د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره تېره کړه 50 سال حضور پاک عمر چې خدیجه وفات شوې د هغې 65 سال عمر د حضور پاک 50 سال یعنی د نبی علیه السلام مبارک 25 کاله زندگی ورسره تېره شوې ده څلور زامن څوک درې یادوي دا طاهر او طیب څوک په یو دی درې زامن طاهر او طیب او قاسم دا ته پیدا او څلور لونه زینب رقیه ام کلثوم زینب رقیه ام کلثوم او حضرت فاطمه رضی الله تعالی دا تلونه ته پیدا نو دا امهات المؤمنین دي د دې متعلق مې خبره درته وکړه د حضور پاک بیبیانې او د نور امهات المؤمنین واقعیت ان شاء الله مقرره بیا به درته ووایو الله دې مونږ له زمونږ په بیبیانو کې زمونږ په ښځو کې دې الله تعالی د شریعت مطابق د خاوندانو د بچو د خدمت جذبه پیدا کړي او رب العالمین دې که د کومو هلکانو ښځې نشته الله دې ول صالحه دینداره بیبیانې ورکړي کوم جنکو خاوندان نشته خدای دې ول صالحه خاوندان نصیب کړي د قاسم خیلو د کندي او صفدر استاد بالکل وفات شوی صفدر استاد زمونږ د جمعات مختدی جمعه منزله تر سوچ غریب راتلې شو دلته براته تر سوچ راتلې شو الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي الله دې ټول وارثان له صبر او د محمد عمر کورونو په قادر وفات شو په قادر مې خسرړ او بیماری ډېر غریب تیر کړی د الله دې وبخي او الله دې وارثان له صبر ورکړي
د میروزو د کندي او بالکل ضیاءالحق استاد زمونږ د مولانا عبدالحق صاحب د هغه بچیو زوی وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د چارباغ نادر شاه وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالي نصیب کړي د یو مسله تنګي کې څه مسله د دعا غواړي دعا وکړه چې چا څه مسائل دي الله هغه مسائل په خیر او خوشحالۍ بدل چاته څه پریشانی وي الله پریشانی په خوشحالو بدل کړي الله کده چا په کورونو کې روانې دي ته روانې پر هغو باندې بدل کړي د چا یو بل سره حسدونه بغضونه دي اختلافات ته الله پر هغو بدل کړي الله موږ د مخلوق د شر نه وساتي د فتنګرو د فتنو نه وساتي خدایا د مخلوق د شر نه وساتي یا الله د بد نظر او د بد نظرو نه وساتي یا الله کده چا اولاد نه اولاد ورکړي کده چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي الله د دواړو جهانو خیر نصیب کړي الله د دواړو جهانو د شرونو نه وساتي الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کړي الله د دنیا او آخرت د فتنو آفتونو او د مصیبتونو او د غمونو نه پامن کې وساتي یا الله ته زمونږ راضي شي یا الله ته زمونږ راضي شي الله زمونږ زنانه ولر د حیا صادر ورکړي پسرونه د حیا صادر ورکړي د خپل خاوندانو د صحیح خدمت توفیق نصیب کړي او خاوندانو لپاره پکار کې خود سره ظلم نه کوي زیاتې نه کوي خدای پاک دې ټولو زموږ تاسو د خیر برکت ژوندۍ نصیب کړي زموږ بادرم دې تلې دې عمره خدای دې که نورم دې دوستان تلې الله یې ټول په خیر او عافیت راوستي او چې چا کړی دې امین دې اينون مرګري د ټولو دې الله پاک قبول حاجی دوی تر دا شیر عالم وفات شوی دی پنډه کې خخ کړو دغه نوم یو ده څنګه حبیب الرحمن الله دې وبخي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي والله دې ټول بچو له صبر برحمتک